السلام علیکم. خبر میډیا چینل کې دلته هرکلی وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو تېره ورځ ډېر زیات د غم خبر را مخې ته شوی دی چې د افغانستان سره تعلق لرونکي چې اوس په لندن کې اوسېږي د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې وږمه چې هغې په لندن کې د ګاډي اکسیډنټ وکړو او د هغه اکسیډنټ د وجې وږمه ډېره زیاته په بد حال سره وفات شوله. آیا وږمه رښتیا وفات شوې ده؟ وږمې رښتیا اکسیډنټ کړی؟ د وږمې د اکسیډنټ باره کې مکمل تفصیل تاسو ته دلته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې د وږمې د مرګ نه پوره ځان خبر کړئ. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ، د نشان ورڅخه خامخا ووهئ. زموږ خړې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو مینوالو څنګه چې موږ تاسو ته دا واقعه بیانوو چې د پښتو ژبې مشهوره او ناموره سندرغاړې وږمه چې د افغانستان سره تعلق ساتي، افغانستان کې د حالات خرابېدو نه بعد هغې خپل خوږ وطن افغانستان پرېښودو او لندن ته لاړه. په لندن کې اوسېدل شروع کړل. هغه اوسېدو نه بعد وږمې باندې قاتلانه حمله شوې وه. په لندن کې یا د لندن په لاره، خو په هغه قاتلانه حمله کې وږمه بچ شوې وه. دوستانو د هغه بچ کېدو نه بعد بیا هغه خبر په سوشل میډیا باندې ډېر زیات خپور شوی و. د هغې نه بعد بیا یو بل خبر خپور شو چې د وږمې په لندن کې د ګاډي اکسیډنټ وکړو. د هغه اکسیډنټ د وجې وږمه ډېره زیاته په بد حال سره وفات شوله. دا ټولې خبرې دروغ دي. دوستانو نه وږمې باندې قاتلانه حمله شوې وه، نه وږمه باندې اکسیډنټ کړی دی او نه وږمه وفات شوې ده. دا کم خبرونه چې په سوشل میډیا باندې چلیږي دا ټول دروغ دي. د ځینې خلک منافقتوب کوي د خپل ځان مخکې کېدو لپاره، د خپل ویوز راوستو لپاره او د خپل چینل پروموټ کېدو لپاره داسې قسمه خبرونه په سوشل میډیا باندې خپروي. نو موږ تاسو ته وایو د هغې کسانو نه تاسو ځان وساتئ، ځکه چې هغه کسان ډېر زیات بد کسان دي چې کم کسان په سوشل میډیا باندې داسې قسمه خبرونه خپروي او زموږ پښتنې میندې خویندې بدناموي. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ، د نشان ورڅخه خامخا ووهئ. زموږ خپرې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي.